اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالی ټایم راکو جی. دا د 11/2/2021 باندې جی دا واقعه شوې وه چې جوارعلي الله دې وبخي زمونږ ورور ما زمونږ یو د بدر باندې تاڼه کاټلنګ تحصیل کاټلنګ زما ورور جوارعلي انجینیر و جی او دا په 11/2/2021 باندې د لاړه لکه حساب کتاب خو کلیر کړی څه د ټینشن نه ودته په ځان نه پوهه چې ما پسې څه دشمنان را لګېدلي دي او تقریبا دا د 11/2/2021 مازدیګری ټیم 4:30 او نامعلومه کسان رالل بغیر رجسټر والا بغیر چیټ والا چیټ موټرسایکل جی نمبر والا نو او د کې نابالغ ماشوم هغه دا ویل چې تیار ریډي دی یو بوزي والا او بل هلمټ اچولو او پایرنګ وکړو د لکړم بیډز باندې وران لګیدل هغه چې مخ راوالو جی بس بیا په دغه موقع باندې ریسک والم راغلی پولیس هم را رسیدلو دا هول کالتوس او موبایل چې کوم دی هغه حاصل کړو او تر نن تاریخ پورې هغه موږ ته دغه ونه کړل چې مطلب دا د دې طرف نشوي مونږ ته دغه نه دی رسېدلی د ورځې شو جي 11/2/2021 ټایم زیارت مازدیګر ټایم تقریبا 4:30 بجې وې تاسو پولیس اف آی آر درج کړی او جی اف آی آر مونږ کړی په نامعلومه کسانو کړی دی او تر څه ټایم راغلی د وقوعې ځای ته دا جیو په هغه موقع خو نه راغلی بیا تقریبا ورځ پکې تېره شوه په درېیمه ورځ راغله چې مونږ ته اطلاع وکړه بیا راغللو تاسو اف آی آر څه ټایم کوئ مونږ اف آی آر جی په هغه ماسخوتن کړی لکه الله دې وبخ په هغه ماسخوتن چې انځرګي هسپتال کې و نو مونږ اف آی آر وکړو تاسو په هغه ټایم اف آی آر وکړو او پولیس څو ورځې بعد راغلل پولیس 3 ورځې پس جی راغلل بیا وقوعې ده او جی او جی او تاسو سره ډي آی جي نه ډي پی او نه متعلقه احکامو نه څه مطالبه او جی زه د کاټلنګ ایس پی او د ډي پی او مردان نه ډي آی جي مردان ریجن نه د ډي ایس پی نه دا اپیل کوو جی چې موږ ته په دې دغه کې انصاف میلاو شي او موږ ته خپل مجرمان میلاو شي او موږ ته د قانون انصاف راکړي تاسو کلی کې یا بل ځای کې څه دښمني وغیره څه داسې څه نه جنایس د والد صاحب د آرمي ریټایر دی خو وخت تېر کړی دی موږ کنسټرکشن کار کوو زما مشر ورور او هېڅ قسم لکه موږ د چا سره څه بد زیاتیات زموږ چا سره نه وو ګنې باقاعده ویلی دي شو د نن تاریخه پورې موږ ته چا نه دي ویلي چې په دې یا کاروبار یا نور څه جنګ جګړه په دې کې نه دي شوي جي ګرفتارۍ جي پکې یو کس باندې موږ هغسې شک وو لکه څنګه چې سړی هسې مثال اګزامپل خپل رشته دارۍ کې څوک خبرې مبرې وکړي هسې یو طرف ته زموږ شک لاړی او پولیسو به تنګولي وي شا به یې دعوه وکړي هغوی ته خو دا اسانه چې بس هغوی ته کیس زر هینډل کېږي او په مونږ کړی خو هغوی قرآنونو باندې لاس کې خو د قرآن نه خو بل غټه داله نشته بس والد صاحب مې هغه معاف کړله او که بیا هم پکې راووتله نو بیا به یې لکه ګرفتار وکړو هغه صرف شکي او نور نامعلومه کې مونږ اف آی آر لیکلی دی لکه مونږ بیخي نه یو خبر چې دا مونږ سره چا وکړه د نن تاریخه پورې هېڅوک هم لا نه دي خبر بس پټ غل باچا دی فل خلا باچایان ګرځي او پولیسو ته مونږ بار بار دا کالم کوو هغوی وایي چې بېغمه شي وبه نه خو مخکې کسان نه خبرېږي زموږ د تحصیل د تاڼې کاټلنګ والا دوی ته زموږ دا خواست دی چې دوی زموږ لکه کار دوی اغستی په لاس کې وي چې موږ بیا ترسره کوو دا به موږ پوره کوو کالو کې او که دوی نشي کولی موږ بیا مخکې ځو ایس پي ډي پي او مردان ته لکه دې نه مخکې که دوی دا کار نشي کولی نو موږ بیا مخکې تلل خو دوی لاول وایي چې دا به موږ کوو دا به تاسو کار کولی دا به موږ ته تاسو ته ملزمان درکوو درته چې دا چا کړی دا ظلم زه د آی جی پی KPK وزیر اعلی او اعلی محکمو د های کورټ سپریم کورټ نه تر دا د پرایم منسټر پاکستان نه دا اپیل کوم چې زموږ د ورور ملزمان دي ګرفتار شي او زموږ ته انصاف میلاو شي که موږ ته انصاف میلاو نه شو موږ به تنګ شو موږ به خپل کم خاندان چې دی موږ به د وزیر اعلی هاوس مخ ته خودسوزي وکړو او جی بل لار مونږ سره نشته دی مونږ پاکستان کې اوسو مونږ ته انصاف پکار دی